عبدالله نومی دی، ذوالبجادین یې لقب دی، مکې مکرمې باشنده دی، پلار یې په ماشوموالي کې مړو یتیم پاتې شو. تره پې ډېر مینو، مور یې وا، ترې خدمت کولو، خرچه به تره ورکوله. چې کله دی هلک شو، بلوغ ته ورسېدو، نو ایمان یې قبول کړو. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، په الله ایمان راوړو. نو تره ته یې پته ولګېده. تره ورته ویې هلکه واوړه. وایي چې نه. تره وهل شروع کړل، وهل وی مکې خلکو به نو مسلمانانو ته ډېره سخته سزا ورکوله. چې پوه شو چې دی نه منې کېږي، نو په کپړې په بدن باندې وې هغه ټولې کپړې چې بهر پرتې وې هغه هم ترې واخېستې، بدن باندې چې کوم وې هغه یې ترې وشکولې. ورته وایي چې دا کپړې ته ما راوړي دي، چې ته زما دین ته نه راوړې، نو دا کپړې ستا نه دي، دا زما دي. نو بربند شو، سړی دی بربند. دا څومره لوی د شرم خبره وي، لیکن دا هر څه د الله دپاره و، د ایمان دپاره و. دنیا کې کله کله مسلمان نن سبا د مال له حصول لپاره ایمان پرېږدي، د روټۍ دپاره ایمان پرېږدي، د خېټې دپاره ایمان پرېږدي. ما ته د یو کس د نیوزیلینډ نه میسج رالو، وایي دلته کې عیسایان دي، هغوی ما ته وایي چې زمونږ دین ته راوړه نو موږ درته واده م کوو، کور هم درکوو. آیا زه د هغوی دین ته واوړم؟ ژړا ما ته راله چې ته دومره کمزوری شوې چې اوس د مال لپاره، د دنیا دپاره، د واده دپاره، د کور دپاره ته اوس دین پرېږدې. نو کله داسې هم وي، د کپړو دپاره، د پیسو دپاره، د واده دپاره، د کور دپاره دروغ ویل، خپل ځان بل څه ظاهرول، د سني په ځای باندې شیعه لیکل، مهاجر نی خپل مهاجري اظهار کول، دروغ ویل، دوکه کول، د خپل ایمان خرڅول. عبدالله ذوالبجادین ورته وایي نه وړم، بربند یې کړو. چې را روانېدو نو مور چې وکتل چې زوی مې بربند شو، نو مور یې مشرکه وه، خو د سر نه څادر کوز کړو، نو هغه یې ورته ورکړو چې بچې په دې باندې ځان پټ کړه، ځان یې په هغې پټ کړو، پرده. او د مکې نه مدینې منورې ته پیاده را روان شو، خپې ابلې خپې، نه په خپو کې بیزار شته، نه په سر پټکې ټوپۍ شته، نه کمیس شته، نه پرتوک شته، دغه یو څادر. او د مدینې منورې او د مکې مکرمې ترمنځ نن سبا د تیز موټر مزل 15 ګنټې 6 ګنټې دا مزل دی، 4.5 ګنټې چې ډېر تیز یې 4.5 ګنټې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مزل 8 ورځو مزل و، په 8 ورځو کې دی ورسېدو. چې کله لاړو مدینې منورې ته، نو سحر ورسېدو، سحر لمونځ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عادت دا و چې کله به سلام وګرځولو، نو بیا به یې داسې په صف کې کتل، داسې چې څوک نووارد خو نه دی راغلی، ناشنا پردیسي میلمه دی ولیدو، روی غوستو. ده ورته خپله ټوله کیسه تېره کړه چې دغسې ټوله کالګزاري واورېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبیانې وې، د هغوی کورونه و، د عایشې بیبي ور چې کوم دی، نو داسې جومات کې دې طرف ته خلاصېدو، وی ته د شپې دغه ځای کې روزه سمله. دی به د شپې پروت و، د شپې وپاڅېدو، د الله ذکر به یې په زوره زوره کولو، تلاوت د قرآن پاک به یې په زوره زوره کولو، تلاوت ذکر الله دی، ذکر به یې په زوره زوره کولو. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ولیدو چې په زوره لګیا دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي امرائن هو یا رسول الله، دا سړی ریاکار دی، خبره مې دې پورې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جنا مؤمن دی، ریاکار نه دی، د الله جل شانو د الله د رسول سره مینه ده. دی تبوک ته لاړو، تبوک جنگ په 9 هجري کې شوی دی، شام ته، هلته کې نیټه پوره شوه، وفات شو، په خپل مرګ وفات شوی. سفر کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راوي دی، هغه وایي چې ما پاسېدم خپل ځای نه، ومې کتل لرې رڼا ده، ما وی چې دا رڼا ده څه ده، چې نږدې لاړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قبر کې ولاړ دی، او شیخین حضرات ابوبکر او عمر د قبر په ځای باندې ولاړ دي، او په لاسو کې مړی دی، دا همدغه عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات شیخینو ته فرمایي ادنیاه منی، دا رور مما ته رانږدې کوي، رای کوي. هغوی روغ نیکوس کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لیچو کې مبارکو کې واغشتو او په لاحت کې کېښو. او بیا
شیخانو ته وایي چې تاسو اوس راکوز شئ، کاڼي پې برابر کړئ او قبر کې خاوره واچوئ او قبر یې برابر کړئ. چې کله قبر برابر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کو، وی فرمایل یا الله زه د دن راضي یم، ته ترې راضي شه، ته مغفرت نصیب کړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دې مرګ ته زه دومره وزېرېدم چې ما وی کاش دا لاش زما وی، دا سړی زه وی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو مبارکو کې په لحد کې کېښودی شو او ورکوونکي څوک دي؟ ابوبکر او عمر غونې چې په امت کې د هغې نه افضل بل څوک نشته. د ده عمل دا و چې کوم تاسو ته ذکر شو.